په دغه وخت کې به خراب حشر د چای، خراب انجام به د چای، بیړه به د چا غر کوي او تبا به سوکی. تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ، که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي، داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناستی، خان صاحب ناستی، یو سړی خبره چرته غلط کی کینا د چا مخکې خبرې کې لګیا داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شو. د ده بیړه تباه شوه. لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نو، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له به په ټال باندې سبق خوده چې ور رسېدی به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خوده. دی معلم الملکوتو، دومره لوی مقام. 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله یو ځای داسې نه و چې د د تنګي نه نه وویستی. یو ځای چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو، نو دی په ملائکو کې ولاړ. نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم، د آدم ته سجده وکړئ. فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پرېوت. اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هرې فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده، نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګې غوندې به وي، هغه به دا سوال وکړي. نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته. دلته خو د الله حکم، دلته نه سجده کول کفر و. په دې خبره پوهېږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا، پریوزئ ورته په سجده. چاته؟ لآدم. نو فسجدوا، شیطان ولاړ پاتې هغه ونه کړ. تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟
اذ قلنا سو وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه نو شیطان په جواب کې ورته سوې چې قال انا زه او دته سجده کول خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شه دی او دې د خټې نه پیدا کړې نو زه خټې ته سجده وکم خدای ته وایي الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولي وي دا زه دې ولي وي ولي فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين او زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې مې لعنتي او تباہ کړې په یو ټکي چې انا نو ګوره ډېر خیال کو ډېر خیال واو اوس دا روجي نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوئ ته پوه شوې چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده یا په زوی نیغ نیغ کېږي یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده په آرام کښېنئ دا ستاسو منځونه دا ستاسو روجې دا ستاسو تراویح دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ ته رویشتې شي په دې مخ رکش وړه جی ما منځونه کړي دي دا زما خبره نه ده زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره ده منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي ٹھیک شو تا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب جی ما به تقریرونه کول جلسې به مې کولې دا چل به مې کول غوړې دیړې خبرې به مې کولې زما د هر څه به هم زما په دا مخ راوویشتې شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي خلق راته ښه مقرر ووایي ښه واعظ راته ووایي بدل دنیا کې خلاص شوی دی آخرت کې څه نشته زما په خبره پوهېږئ آخرت کې څه نشته دا هر څه به په دې مخ درویشتې شي معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده معامله د زړه ده چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي نو خبرې اجر یې څه دی اجر یې څه دی د روژهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي که سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي کیږي که نه کیږي اوس د دې بوی څومره خراب شی دی
خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی لیکن خدای څه وایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روزدار سړي د روزې اغاس وږمه چې ده الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده کومه روزه چې هغه خدای د پاره او واقعي د الله د یری وي نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده یا الله داسې به څوک وایي وبکي نو زما عزیزان چې معامله هغه دړه ده چې ستا اړه کې د دې روژې متعلق څه دي د دې مونځ متعلق څه دي بل د دې نیک عمل متعلق ستا په اړه کې څه دي نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادې هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه باغې صرف خدای قادر نو یو دې ټکی نه ځان خلاص ساتي چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه اوخه په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارټي زما اکثریت تے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ویلی هغه کرسی اوس هم شته هغه میجارټي اوس هم شته او د دا انجام څه شو د ده څه انجام شو د پانسۍ په دارو خطو کنه کرسی هم وه او مضبوطه چې دی پې غاویرو او هغه میجارټي هم وه اوس هم شته هغه کټه سري چا وله ځان مړ نه کو د دا انجام څه شو نو عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات ته بنده بچي او دغه غرور بچي تاسو انجام وکړ اټکه اوس نواز شریف کړي چې مای منډیټ د دا انجام بم درته خیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دي دام د غرور ټکی دی هغه منډیټ موجود دی په کم چې دی غاویر دی ملک ته د تباہی په لار روان دی که نه دی روان ها جی
ملک ته د تباہی په لار روان دی امنډیټ موجود دی اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي دا قیمت لګي مثلا په 400 کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ دی نو ته چې مرله خرڅه نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي خدای دیو کی کتا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپے ورکړي په دې لا مونږ دا ګوښتو قوم پوه نه دی هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي دا موټروي چې کومه جوړه ده پېښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې د دې موټروي تصور د پاکستان د لپاره مفید نه و تصور کربونه روپے په لګې دي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माला खुद खावर तेलो दीवाना मिलावीगी और द पीर से कोर वही चिरागान जोड़ से करबुना दस की मुना उस्ताद आलालो द पारा जुड़ी نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکي دا د غرور ټکي دی دغه منډیټ به وي او والله عالم بالصواب چې د دا انجام بچي نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان ته یو پیر ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نه نه اوس په لوی غم دا قوم اخته دی څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کې نو ملیانو صاحب یو هڼ جوړ کړی هڼ دیو دون دون دیو هڼ دیو دون دون دیو قضا عمري دو اسلام دیو پلانې دیو مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم څه چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شم که څه بله وارونو په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابه وته ما تاسو ته ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده د زړه ده صحابه ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وی چې یا رسول الله دا سړی به څنګه وي دا به څنګه سړی ویل ښه په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او توره واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو طرف 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر
کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټه منظم ټول عمر معاملت چا ده د زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زینا دی ودا سي شور جوړ کی چاله ګوره تاسو سره کاټو شور ډیر جوړي قضا عمرې ده که قضا عمرې کوم ځای پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی ها اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمرې دغه د ملا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوه ابه وایي چې ورته نه کنه نشم کولی سم لا ورته ته پوه شوې که بیا دې نه پرېږدي که نه او ته پې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور وله ورکه چې دا سترګې بقې راوځي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ټیک شو بیا دا د یاد دي چې د خلفای راشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تاسو څه ضرور دي چې دې ګری لګي سور را ور کړو زړه دې شي سزا خو دې نه راځي د تاسو زمره زړه زور ډیر دی چې پاسته کې به 2000 د ګیره سره کوي او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفای راشدین حکومت څو کاله چشته څومره 10 کاله ما به پوهوي وایم زم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله خود خلفای راشدینو په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوه دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانہ د خلفای راشدینو دی کې چې کوم دین مکمل شوه دی دا دین دی کې بسته وګورئ چې دې زمانہ کې قضا عمرې شوه ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوه ده د حضرت عمر د امام شافعی په زمانہ کې شوه ده د امام مالک په زمانہ کې شوه ده د امام حنبل په زمانہ کې شوه ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانہ کې شوه ده کدی زمانو کې شوی بسر او چش او کوي چې پلانی پیر صاحب کړي نو پلانی پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی زما خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بسم لا ورته وای مولا صاحب دړه زور مې نشته نو دی وجنه زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکار لغوندي فکر پکار ما یو حدیث وی چې دروجدار سړي د خپل وګمه چې دا هغه خدای ته د مشکو انبرو نه زیاته عزیز ده ٹھیک شو اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی
چې دا وږمه پیدا شوې د الله پاک د وجې ده. چونکې ما د پاره سحر نه خوراک سکاک په ځان بند کړی دی، نو ماسپښین مازدیګر کې زما وږمه چونکې پیدا کړې ده نو دته د مشکو نه زیاته زکات. په دې خبره پوه شو. دې وجې نه عزیزانو دوه خبرې وکړئ. یو اورې خبرې ته لغوندې سوچ کوئ، خدای درته عقل فکر سمجھ درکړی. دویمه خبره دا ده چې چېرې داسې ونه وایي چې زه دا زه ټکی د دې انجام ډېر خراب دی. کما پیر اراده دا وکړه چې نن مې شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم. شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. نو هغه ورته چې پیر صاحب زما مسلې خو داسې دي چې خلک ګمراه شي، نو زه به تا ته څه مسله وکړم؟ نو پیر ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. الله چې څوک ګمراه کی اته په لار کولی نشي، او الله چې څوک په لار کی اته ګمراه کولی نشي. هسې مې شوق پیدا شو چې نن دې ارامي هم یو مسلې واوره. هغه ورته پیر صاحب په خدای مې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه به تاله نن ټیک مسله کوم، خپل طبیعت به نه کوم. وی چې وایه. وی پیر صاحب ته خو پیرې، خلک دې لاسونه صفوي، په خپو درته پریوځي، ډېر لوی قدر او عزت دې کوي. هسې نه چې د دې خلکو په لاسونو صفولو او په خپو پرېوتو چېرته دا غرور در کې را نه شي چې ځان ته ووایي چې زه ځکه چې میجارټي سره خو سړي کې غرور راځي که نه راځي. دا غرور در کې را نه شي چې ځان ته ووایي چې زه. او پیر صاحب که کله دې وویلې ځان ته چې زه، نو داسې به شي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که چېرې دې ووایي چې زه، نو داسې به شي لکه چې زه. ما خدای له ډېرې خوارۍ کړې وې، خو یو ټکی مې زه ووې عمر له تباه شم. نو پیر صاحب که دې زه ووې نو ته به هم زما په شان شي. نو عزیزانو چې ګوره چېرې دا ونه وایئ چې زه، غرق به شئ، تباه به شئ. هره ګناه به په قیامت کې معاف شي. هره زنا، شراب، غلا، ډاکا وغیره وغیره وغیره، خدای به ولا څه وجې جوړي کړي او معاف. یو ملا ماته وایي چې تا په تقریر کې چېرته مې ویلي خدای خبر ده، یو ډاکه به څنګه معاف شي؟ داسې دغه غوندې هم شو. ما وی خبره واوره، په برو بزن کېږه ما. خدای چې د چا نه راضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی. نو داسې چل به وکړي چې چا حق تا والی دی که نه، هغه راوغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی، دا تاله در کوم، خو دې سړي ته معافي وکړه. ما په خبره پوهېږي؟ دې سړي ته معافي. دې چې جنت کې ځای ته وګوري نو جنت ځای به څنګه وي؟ د ملغلرې یو کمره به یو 15 میله بیا پلنوالی، دا ځای در کوم، خو دې سړي ته معافي. وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دا ځای راکړه. په دې چل به ورته معافي وکړي. زما په خبره پوهېږي؟ الله چې کوي غور څه کولی شي که نه شي کولی. یو ټکی دی چې هغه به خدای بالکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه. نو الله دې مساکي د زنه، دا ډېر خطرناک دی. چېرې په هېڅ شي غرور ونه کړي. که په دین کې مسلې دې الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وی، او که په دنیا کې دې جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وی چې زه.
او کدا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وایي چې ګورئ زه الله الله. مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم یې وکړه چې والله بالله ثم الله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځله الله وی او بیا یو واقع لیکلی چې یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعات مولانا تنوی ډېر لیکلي دي. نو بزرګ و د شپې ناسته ده نو الله الله کوي ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زما اړه چودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زه دایمه یو ورځ ختم وای کړ خدای ته وای اوس خدای د هغې د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوئ. آواز ورته وشو چې څه وی وی یا الله زما اړه شین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زه دایمه. نو آواز ورته بیا وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. او بی بی داستا اللہ وی جدی دا زما لبیک دے دا تا چه اللہ وی دا زما لبیک دے که زما توفیق نوے زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپا کے اللہ ویلے تولا دنیا ادت رتا دا او تا اللہ اللہ وی پخپل ذات میں دی قسمی حاضر ام در توایا چوے تاسو خیال را یو ځله الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا ګډې وډې وایو نو بس جبه په دې عادت کې چې الله الله الله. ما تاسو تیره جمعه ویلي چې د موسی علیہ السلام ګډ بچو کوئی دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی یا الله ته بچرته چې چاپی دې کم یا الله ته بچرته چې موسی ته تنبیه وشو چې دا ورته مو وایي چې کافر شوي دا ورته وایي چې خدای داسې ذات ته او داسې یادول غواړي. نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دې وخت کې لیډرشپ په خبر ګستر ګوړاندې دي سچ وایي ټول دروغ وایي کده اسلام نوم علي دروغ وایي کده کچکول په ماتوم دروغ وایي ملک سوارو ټټو پیو بیٹارو پلانټرو ټټرو اوس وای 2 کال راکې نو 2 کال کې ملک ټکی دا ټول دروغ ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. اوس کوي بس کوي بدا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه چې د هر سړي سیلاب د بېدینۍ
پکور او په پکور ورننه وتی هر سړی سره خپل غمی کنا چې ځان می بچ کړي نن د بيدینه سیلاب د هر سړی پکور نه نوته دي پکور که خزر اټینګه لور دی منډي وای که لور راټینګه زوی دی منډي وای که زوی راټینګه خور دی منډي وای که خور راټینګه رور دی منډي وای صد خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار علاج د وخت مشکل دی او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای فضل شو خو ډیره خدا که په عقل نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار دي ځکه چې دې خلکو کې اخلاص نشته دې خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کوم خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې وو اوس یو ټکی دوی کوي مونږ په دوکا شو کہ اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے جیسے وہی کرتے اسلامی مملکت خو 50 کال وشو چې تاسو پاکستان ته وایي وہی ورته کنه وایي کہ خزی پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے کالکان پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے کبلو پرنٹونا پکی چلیگی میں اسلامی ملک دے کدا خزو کرکٹ میچ پکی شروشی میں اسلامی ملک دے تا خو 50 کالو شي چې تاسو اسلام ورته وایي دروغ وری دروغ وری اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کوم ورځ د انګريز جوړ کړي قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قران کیږي البته پاکستان اسلامی مملکت اوس پاکستان اسلامی مملکت سو پورې د پاکستان فیصله په قران نه شروع شوي ترغه پورې پاکستان ته اسلامی مملکت نه وي قانون پکې د لاډ میکاله دی او ورته اسلامی مملکت بیا چې ترسو پورې په پاکستان کې خزي ازادي ګرځي بیا به مرته اسلامی مملکت وي دی خو ګوري په دې دغه خو به تاسو ګوري کنه په دې سرکونو باندې دا ټریفک والا پولیس ولاړ ها نو دوی سره یو کتاب یغه چالان بوک سوزکه پیراشي ډاټسن پیراشي یا بل شي نو داسې مخه تور تودريږي هغه ولدار صاحب داسې ډرایور تم ګوري داسې قانون دلاس کې واغستو ډرایور غریب ناړه بوټو چې قانون میں لاس کې واغستو چې څه چل نه کړي دی اور خدا سي قانون دی لاس کې واغستو نه ګوري نه دی قانون خلاف کړی هغه وایي چې سبه ولدار صاحب ورک نه کړي چرته کړی نسې نه کړي نارای غوندې سترګه ورته وایي چې رو جماعتي بندوبست کوه بیړه دې غر کشه ته پوه شوې نو تاسو ووایئ دی خو وګوره ایف آی آر د انګریز جوړ کړی قانون دی ستا په تاڼو کې چې پروت دی ستا په عدالتونو کې چې پروت دی د انګریز جوړ کړی قانون دی ٹھیک شو نن کنټمپټ آف کورټ دفعې چې ستا په ملک لګېدلې وي کنټمپټ آف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګېدلې وه چیف جسټس په لګولې وه چې د کنټمپټ آف کورټ کړی
د عدالت توهین یې کړی دی. هغه عدالت د چا و؟ هغه د پیرنګي د قانون عدالت و که نه و؟ قبل شي د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې څوک وکړي هغه کنټمپټ آف کورټ کې راځي، او په قرآن کې د قرآن د قانون خلاف ورزي کېږي یا هم په کنټمپټ آف کورټ کې راځي. نو د لارډ میکالې جوړ کړی قانون ډیر لوی دی او که قرآن د خدای جوړ کړی قانون لوی دی. نو ټول پاکستان د خدای د قرآن جوړ کړي په قانون کې کنټمپټ آف کورټ کې بچالانیږي که نه؟ ښځې او نر کنټمپټ آف کورټ کوي لګیا دی. خو دومره ده چې دا حساب به د سترګو پټېدو نه وروسته شروع کېږي او د انګریز د قانون دنیا کې شروع کېږي. پته به درته ولګي چې تا بربنډه ښځه ځان سره ګرځوله، تا کنټمپټ آف کورټ کړی و. لور دې بربنډه ګرځېده، تا کنټمپټ آف کورټ کړی و. پته به درته تماشې به د ځان وکړي. دا مې ابتدا کې درته وایي چې پام کوئ، ګوره په دې غاویره نه شي دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړي. یو سیکنډ کې به در باندې دنیا ورانه شي، یو سیکنډ. بله ورځ دلته زمونږ ملګري نن یې خاوند مړ شو، په درېیمه ورځ یې ښځه مړه شوه، ورپسې کور یې وران شو دلته. نو دې وجه نه عزیزانو هر وخت د خدای یاره په زړه کې ساتئ، هر وخت. او دا وایه چې زه څه چې دی ته رحمان بابا وی لکه سیند اباسین په غورځنګ درومي. داسې روان دی. خو وګورئ ګړی ته وګورئ، دې کې دغه لګېدلی دی، دا ټک ټک چې کوي دې ته څه وایي؟ دا سیکنډونو والا ستنه، دا ګوره دا سیکنډونو والا ستنه چې یو ټک وکړي بیا ټک بیا ټک بیا ټک، چې یو ټک وکړي او داسې تېره شي. که یو ارب او کرب ډالر خدای له ورکړي دا ستنه به بیا را واپس د خپل عمر نه داسې کړي. دا نن ورځ چې تر یوې نیمې بجې پورې په تا کومه تېره شوه چې دا ټوله دنیا خدای له ورکړي، دا ورځ به دې بیا په عمر کې ولیکلی شي. دا لاړه ختم شو. او لکه سیند اباسین په غورځنګ درومي، حسیون دی په تلوار تلوار دا عمر. بیا یې وار په دا دنیا نشته رحمانا، په هر چا باندې چې تیر شي وار د عمر. یو ځل دی چې د عمر سودا ختمه شي بیا نشته. به د بل نه بدتري، بل به د بل نه بدتري، بل به د بل نه بدتري، په اور به دا قوم ولاړ. جمهوریت برکت دی که نه؟ چې ډمې پکې ولاړې دي نو جاړې ولې جاړې؟ ماله ډمه ولاړه ده، سم کار شوی دی. د ډمو حق نشته چې ودرېږي. والکه جمهوریت څه ته وایي؟ جمهوریت خو دې ته وایي چې د هر چا حق شته که نه؟ اجرا شته هغه به ودرېږي، ډمې حق شته هغه به ودرېږي، د خنزیر د بچي حق شته هغه به ودرېږي. جمهوریت ته جمهوریت دا معنا چې هر چا له حق. دا جمهوریت خو د ابوبکر په زمانه کې مو، د ابوبکر د خلافت انتخاب چې کېدو ټول صحابه را جمع شوي، انصار او مهاجرین. بی بی عائشه فقیها د امت او بی بی فاطمه خاتون جنت دا موجود وي او دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رائے کې تاسو هم شریک شئ. ولې؟ وی ښځه حق نه لري
چې هغه په پارلیمنت کې رائے ورکړي. د ښځې ځای پارلیمنت نه دی، ښځه به پارلیمنت ته نه ځي او نه به ښځه په سړو کې کینی. ستا پاکستان چې د کله نه جوړ دی تر ننه پورې د ټاپ نیخ انبر سړی پکې ناست دی، د ټاپ نیخ پکې ناست دی. اوس دې دپاره غلام غوث زاروي کوم ځای نه پیدا کړو چې هغه یوې سره سم کار کړی. دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی. زما عزیزانو عرض مې دا و چې هر سړی د دې قابل نه دی چې هغه ته هغې نه مسلو تپوس وکړي. مسلو تپوس دپاره خاص خلق وي، یا په دې مدرسو کې مفتیان وي، نو هر سړی د دې قابل نه دی چې ته هغې نه د مسلو تپوس کړي. دا یو ټکی ما عرض کو چې یاد لرئ چې یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي. روجه ماتیږي په ذات د شي دننه تلو باندې، په اثر د تلو باندې روجه نه ماتیږي. بل دا چې دې وخت کې اذانونه په 5:30 بجې شروع شي، 5:30 بجې، په 5:30 بجې غروب د آفتاب نه شوی. دا وخت د روجې پرون ټایم د روجې چې 5:37 منټ، 5:37 منټ، او اذانونه د 5:30 نه شروع شي. 9 منټه مخکې اذانونه شروع شي. نوروره په دې ډب نه دي، دا جماعت دی که نه، او دلته به صاحب شیخ سنت صاحب هم راپاسي. تیاره راوخته داسې وګوره. او دې وخت کې تاسو خدای پاک دې درته هدایت وکړي، ته په خپله په ټایم پوه کړی نه. مونږ خو چرې په اذان روژه نه ده ماته کړې، او بیا زمونږ د دې ملک اذانونه سهار وګوره چې دوی څه وخت اذانونه شروع کوي، څه سبا اذان د دوی وګوره. غروب د آفتاب وګوره چې 100 بجې کېږي، او طلوع د صبح صادق وګوره چې سهار 100 بجې کېږي. او دا خلک وګوره چې دوی څه کوي. ټول اذانونه په جماعتونو کې امیان کوي بے علم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جمم په خپله ورکول او اذان به هم په خپله کول. زما په خبره پوه شئ؟ اذان به امام ابو حنیفه په خپله ورکوله او اذان به هم په خپله کول. اوس جماعتونو کې وګورئ، الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله. دا چې د دې مولا د خولې ته تپاڼې ونیسي کنه او دا شونډې پې دومره دومره وپړسي، تا خدای هلاک که چې هلاک شي. دا محمد ته دا لفظ کوي که نه کوي؟ په هر جومات کې وګوره دا شیخان میخان چې دي دا اورمړو د میارې ګیرې چې پریښي دي، دغه شیخ صاحب اذان وکړ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي. ټول جوماتونو کې داسې کوي، زمونږ د بالا مړی کې داسې کوي. دلته بچا ته به آواز وکړي چې هلکه اذان ووایه لغونې امام به په کوټګۍ کې ناست دي. یو شاعر شعر ویلی جماعت به غروي ته به ناستې پکې هیک په شانې. هیک مانا یګه،
جماعت بغروی تب ناستی پکی حک پشانی گیرہ بستا پنام لگی لکا سک پشانی حک سے ناستے ہو خرط آوازوں کو چل کا تازانوں کا تازان با عالم سڑے کئی جاہل سڑے بازان نہ کئی دیو جنا لک سوچو کئی دا دین ام زمونگ دلاس سپک شو زمونگ دلاس ذلیل شو زمونگ دلاس رسوا شو نو د دیو جنا سوچو کئی چې ملک یو طرف ته د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او دین بل طرف ته د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی زمون خلکو د لاس تاسو چرته ولیدل پخوا خلک عبدالله ابن مبارک په لار روان دی 600 روپۍ ور سره دي او حج ته حج ته روان دی نو لاره کې یو ښځه ولیده چې هغه ښځې چاړه راغستې ده او یو مړ خر پروت دی او د هغې نه غوښې غوسۍ لګیا ده نو عبدالله ابن مبارک ورته ودرېد ورته چې خورې دا څه کې وی ځه لار لنډه وه هغه وی نه دا کیس وی نن څومره ورځ ده چې 3 میلیونه دي او یو ځای نن سویم ورځ ده چې نهر یو ته روټۍ دا رقم نه لګي نو نن چې د کوره راوتمه نو لوڼو راته وایي چې مورې که نن دې م سره نه وړه نو بس هلاک به شو وی ټوله ورځ وګرځېدم هېڅ مې پیدا نه کړه دا مړ خر دلته پروت دی د دې نه دا غوښې پرې کومه دا به یو څو بېګاله به پخې کړو شپه به پې تېره کړه عبدالله ابن مبارک ورته چې زم در سره زم هغې وی چې میلمه وروره ته را سره ځکه مه ځه چې زما کور کې به د دې مردارو غوښو نه بغیر بل څه یي نه نو زه به په تا خورم څه ویل خیر دی زه هېڅ هم نه خورم خو تا سره ځم او په دې شرط در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي ته به هسې را سره را روانه یاره تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې ټول داسې ښه برش کړي دي داسې به وکئ چې د مردار خره غوښې په سر کړي خو بیا کوي او چې د اسلام خبره شي نو د هر یو کور کې جبرائیل علیه السلام راغلی مونږ به داسې وکړو عبدالله ابن مبارک هغه څښا غوښې په سر کې چې څښا غوښې په سر کړې نن راته یو سړی وایي دکان کې زمونږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي دا ریړو والا دي دا چټنیانې او دا اچار مچار دا ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري ده ما ولې ټوله بیماري ده دا دوړې پې پرېوځي او دا دوړې دي او دا